کو نه دی دا عوام روتی دي د پاره دي چې خپل حق غواړي دای خیال دی لګیا دي پی ټی آی او دیوار سره لګی مونږ هرگز دا برداشت نه دی چې تاسو دا اوس یو هفته مخکې 2/3 اکثریت سره په 8 سیټونو کې 6 سیټونو کې کامیاب کیدن یو داسې لیډر داسې او دغه کس چې په هغه باندې د عوامو برپور اعتماد دی تاسو توشاخانه په ګړۍ پشانې ګوتو په ګوتی دي یا مثال د کپړو یا د وړو وړو گیفټونو په بیس باندې تاسو د ملک ترجمانی کون والا لیډر تاسو نه اهله کوي شرم تاسو ته پکار دی د تاسو د شرم معیار سره اوس یو میاشت پیله یا یو 20 ورځې پیله تاسو 16 ارب کې هغې ته چوټ ورکو 16 ارب کرپشنو په هغې باندې تاسو پلار او زوی ته چوټ ورکو تاسو ته دا اختیار چا درکړی چې تاسو د बाप भी देगा आजादी तेरा नाना भी देगा आजादी तेरा नवाज भी देगा आजादी बास भी देगा आजादी भी देगा आजादी अमेरिका बगैरत से भी लेंगे आजादी دا تاسو وګورئ دا ټول عوام خیرآباد چوک کې ولاړ دی او ان شاء الله دا عمران خان سره شانه بشانه ولاړ دی دا د عمران خان ټایګرز دې باره کې څه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن چې دا کومه فیصله الیکشن کمیشنر وکړه دا بالکل موږ نه منو او دا د قانون نه خلاف ورزي ده ان شاء الله که مشتقال مخکې ملاو شو دا خیرآباد صرف پل موږ من کړی که موږ تکال ملاو شو ان شاء الله موږ اسلام آباد ته ځان رسو او اسلام آباد ته بندو نه دا د مو بند کړو که مخکې راته څه اطلاع ملاو شو چې مخکې راځي صرف وځو اسلام آباد ته او اسلام آباد ته بندو بلاک کوو به باقاعده ډېره مهرباني جی د نور ملګرو سره خبرې کوو جی پس مونږ خو دغه خبرې کوو چې مونږ خو دین اول مو کې او تاسو دومره دغه وکړو تاسو الله دغه در کې تاسو سره خبرې کول غواړم چې مونږ دې دپاره تیار یو ما دی ته وختي مو وي چې مونږ صرف او صرف د خپلو مشرانو نیولي یو ګنې مونږ دلته یو سرکاري دفتر هم نه پرېښو کومه فیصله چې دا غلطه سناو شو د بې غیرته الیکشن کمیشن سناو کا دا زمونږ د ټول د پاکستان خلاف فیصله ده د پاکستان د عوامو خلاف فیصله ده او دا عمران خان د حکم چې مقبولیت انتها وا چې کوم عمران خان الیکشن وګټلو 2/3 اکثریت سره الیکشن وګټلو دا د هغې خلاف ته او مونږ اوس هم دې ته انتظار کوو خو دې ته مونږ مجبوروئ چې مونږ د خپل مشرانو خلاف لاړ شو او مونږ دلته کې ورونه ولګو ځان ته ورونه ولګو د سرکاري دفاترو ته ورونه ولګو ځکه چې دا فیصلې بس اوس په دې ملک کې نه چلیږي کوم چې دا امپورټډ حکومت چلی کوم چې دا امپورټډ خلک دلته غلطې فیصلې چلی دې خلاف به مونږ احتجاج کوو السلام دې کې خو د چا څه کار نه کنه زه چیف جسټس صاحب په دې کې وستا کار نه کنه که ما ځان ته ورلګولو الیکشن کمیشن ته په دې کې وستا کار نه کنه که ما ځان ته ورلګولو زه به ځان ته ورلګوم زه به ځان ته مونږ به تا دې ته نه پرېږدو صدر صاحب او ان شاء الله تعالی چې ما ته دا بچي ګوري د پاکستان دپاره به هر بچی هر مشر به ځان ته قربانه کوي ځکه چې 75 سال کوم ظلم وشو دا ظلم اوس موږ نور نه منو تو پکې سه عمران خان حالدا کې نېشنل ویډیو راوته دي خلک ورته لګي میلوګان راوتی شو قاعدين راسا عمران خان څنګه ورکا د ظالمانو دا ډېر هلته وړم په دې مې په دې جيبو ټیویانو کې چلی په خیرآباد کې سم یو په جیو نیوز چلی دلته خیرآباد کې دا ته ان شاء الله پتا तो कैमरा मैन इंजी भाई मुगल के साथ मेन चौक खैराबाद सर तो वाईफाई कौन सर बता दी प्लीज ना सर हम इंजी भाई جی دا تاسو نه دا کوم آرټیکل ته چې دا نه ایلی دا 63 آرټیکل تحت نااهلي ده د دې ډیوریشن شو کې 62 چې کومي هغه تحیات نااهلي وي دا تحیات خو نه دی خو چې کوم دی کو د یو رزم نااهلي لګی کنه چې مونږ ته د یو منټ نااهلیم د عمران خان قبول نه ده او هغې وجه دا ده چې عمران خان انټرنیشنل صادق و امین دی کوم چې دنیا منلې دی چې واقعي دا انسان
د پیسو غرض نشته، د اقتدار غرض نشته، د عوام خبره کوي، د پاکستان خبره کوي، د پاکستان د سالمیت خبره کوي، د پاکستان د ترقۍ خبره کوي. نو نن تاسو نن یو هفته مخکې تاسو خپل د خیال وکړئ، یو هفته مخکې د الیکشن شوی دی چې په 8 سیټونو کې 6 سیټونه عمران خان ګټلي دي. مطلب دا دی چې د عوام اعتماد په عمران خان باندې دی، 2/3 اکثریت دغه کنفرم دی. دی په وجه سره د امپورټډ حکومت چې دی دا بوکلاهټ شکار شوی دی او داسې دا الیکشن کمیشن چې نن کوم فیصله کړې ده دا د ذاتی رای خو کېدی شي، خو دا نه مونږ بالکل دا پاکستان عوام ته بالکل نامنظوره ده، داسې نشي کېدی ځکه چې عمران خان زمونږ امید دی، زمونږ ریډ لاین دی او عمران خان نه دا ټول پاکستان امید دی چې انشاءالله دغه واحد لیډر دی په پاکستان کې کوم چې د پاکستان مخ کې ترقی ته سبب جوړې دی شي، د خوشحالۍ سبب جوړې دی شي، د سکون سبب جوړې دی شي. انشاءالله مونږ ټول عوام عمران خان سره ولاړ یو او د خپل سینیر قیادت انتظار دی که هغوی څه ټایم هم کال وکړو انشاءالله مونږ به ګنټه یو نیمه کې انشاءالله اسلام آباد کې داخل یو. حاجی دې ټایم کې ګورو نو د پنجاب او د KPK کومه رابطه ده مکمل توګه باندې چې د منقطع ده، نو چې د احتجاج به تر کومې پورې جاري وي؟ دا احتجاج خو جی تر څو پورې چې اوس مونږ ته مشرانو نیکسټ لا عمل نه دی راکړی تر هغې پورې به دا جاري وي. مونږ هرګز دا غرض نه دی چې یاره عوام ته د تکلیف میلاو شي، مونږ خپله دې باندې خفه کېږو چې یاره دا عوام چې دی دا زمونږ نه دی، مونږ د دی نه یو. خو په جمهوري دغه کې روایاتو کې جمهوري حکومت کې مونږ سره بله چاره نشته بغیر دا احتجاجه چې مونږ به دا سړکونه بلاک کوو، مونږ به پرامن احتجاج کوو انشاءالله تر هغې پورې تر څو پورې چې زمونږ عمران خان صاحب یا سینیر قیادت مونږ ته نیکسټ لا عمل نه راکړي. جی دې ټایم کې تاسو ګورئ چې اکشن ورکړه او دې خلاف چې د خلک راوته د روډونو ته شدید غوسه او غم د پدو کې او روډ بیخي بند کړی دی او دوی وایي چې تر هغې پورې به مونږ روډ نه کولاو تر څو پورې چې دا فیصله واپس نه وي اخیستي. نو مونږ د عوام سره خبره کوو چې دوی دې باره کې مزید څه وایي چې تر کومې پورې به دا روډ بند وي. راځئ چې وایي سره خبره وکړو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. څنګه ورور خیر؟ زما نوم توحید عالم دی، زه د علاقې نظامپور نه یم، د PTI یو انداغو د ورکر یم. رونو تاسو څنګه پته ده چې د عمل چې دی ټایم کې د ټولو غلو او د ټولو ډاکوانو په لاس کې دی او په دې ټولو لیډرانو کې او په دې پارټولو کې صرف یو پارټي د PTI او د هغې مشر عمران خان چې هغه یو ایماندار سړی دی. نو تاسو ماته دا وایئ چې نن مې کسان بې ایمانه وي، هغې کې به یو ایماندار کس څنګه کار کوي؟ نو دغه مثال دی. اوس دا ټول غله رايوځای شوي دي اوس د عمران خان ته او تاسو په دې الیکشن کې وکته چې هغه په یوازې باندې هغه دا ټول سیټونه وګټله. نو دوی اوس دا حیران پریشان دی چې څه وکړو، دوی زه دا اخري حربه ده او هغه دوی استعمال کا او زمونږ لیډر چې دی نو هغه په توشاخانه کیس کې پته نه چې 100 روپو خبره ده او دوی وایي چې دا هغه نااهله کو. نو دې خلاف مونږ راغلي یو په خیرآباد کې په پرویز خان او د ادریس خان په انسټرکشن باندې په هدایت باندې مونږ راغلي یو. مونږ پرام نه احتجاج ریکارډ کوو، مونږ نه چاته نقصان ورکوو، مونږ سره خلکو سره زنانه دي نه هر چا سره مشران دي بچي دي هغوی محفوظ دي، زمونږ رونو هغوی زمونږ خویندې دي، هېڅ چاته هېڅ مسله نشته. خو مونږ د دې وطن د دې ملک واکدارانو ته دا میسج ورکوو چې دا زیاتې مه کوئ، دا ملک غلو ته مه واله کوئ او عمران خان یو واحد لیډر دی چې هغه به انشاءالله دا ملک د مسلو نه وباسي. ډېره مننه. تاسو څه وایئ چې دا الیکشن کمیشن چې دی دا فیصله په خپله ورکړه که دې شاته څوک شته دی؟ فیصله الیکشن کمیشن ورکړي ده او کاغه په خپله ورکړي ده او کاغه ته څوک شاته دي هغې سره مونږ کار نشته دی. فیصله الیکشن کمیشن ورکړي ده او دا فیصله د فوراً واپس والي او عمران خان ته د فوراً د نوي انتخابات اعلان دی وکړي. نو جی دا چې دی نو دا به سپریم کورټ کې چیلنج کیږي او که نه دا به دغه پرمنس کورټ کې چې چیلنج کیږي، سپریم کورټ کې به چیلنج کیږي. خو دا زمونږ مشر او زمونږ پارټۍ ته یو ذهني کوفت ورکوي، یو ټینشن ورته ورکوي، هغه ته دا میسج ورکوي چې ته د غلو ته انارو ورکه، ته د غلو ته انارو ورکه نو مونږ به تا چې دی نو را روان الیکشن به تا ته دیر کو او تا ته به مونږ میجارټي دیر کو. خو دا شی هغه ته نامنظور دی. زمونږ لیډر دا وایي چې زه انارو ورکوم، نه غلو سره کېږم، نه غلو مرګتیا کوم او چې دا کم دولت دی د ملک نه بار وړی دی دا د ښه په عزت ښه په طریقې باندې واپس راوړي نو بیا به خبره کیږي. نو جی دا خو چې دی نو نواز شریف هم دوباره را روان دی، هغه یې چې زه به خپل ځان دوباره ایل کوم او مخکې الیکشن به زه خپله لړوم. راځي شروع راځي شي مونږ هغه باندې اعتراض نشته، راځي شي او عوام نه د خپل منډیټ والي انتخابات یې وکړي، تازه انتخابات یې وکړي او عوام ته د لاړ شي، عوام نه د خپل دغه والي. نو عوام خو خپله فیصله ورکړي، بله چې کوم الیکشن وشو نو تاسو خپله وکتلو چې په هغې کې چا حمایت دی. دغه خبره نو انشاءالله چې دی نو مخکې تاسو څه خیال ده چې اوس په مخکې ځئ که دې ځای باندې دا مخکې به مونږ اوس خپل قیادت ته انتظار کیو
او دې ټایم کې زه یو ناره وایم تاسو به ټول د ما ملګرتیا کوئ عمران خان عمران خان پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف پرویز خټک ادریس